بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زنانه پیشنټس اکثر د ملا درد شکایت سره چې کوم ته راشي نو په دې کې څه زنانه یي چې هغې ته مخکې څه د اپریشن لپاره په ملا کې انجکشن لګېدلي د نشې لپاره چې دا لاندې څه نشه کي نو هغه اکثر دی دا وایي چې کله موږ ته د انجکشن لګېدلو په کم ځای لګېدلو نو هغه ځای زما دغه انجکشن د وجې اوسه پورې درد کوي او دې کې بار بار دا درد کیږي. نو دا یو غلط فهمي ده. نن ما وی چې دا خبره لږه تاسو سره شیر کړم چې د دې هیڅ نقصان نشته. دا نیډل چې کوم نیډل باندې د انجکشن لګي هغه ډېره نری د 24 او 24 ګیج نیډل ایون چې چا نظر کمزوري نو هغې ته اکثر ښکاري هم نه دا نیډل او د دې که یو 2-3 ورځې درد ای لږ ډېر نو هغه بیا وروسته درد سره هیڅ تعلق نشته. د دې درد اکثر نور څه وجوهات دي خو هغې ته چونکې چا ویلي داسې چې دا ملا کې ستنو لګي نو د دې بیا درد کلونو پورې نو دا یو غلط فهمي د هغې په دغه کې نو اکثر هغې د منټلي ځان دې سره پریپیر کړي چې زه ځم ډاکټر له چې ورته وایم چې دغه ستنې د وجې ماته دا درد دی خو دا درد چې دی نو نور څه وجوهات کیدی شي خو دغه کم دغه لپاره چې کوم ستن لګي د نشې لپاره په ملا کې چې کوم انجکشن لګي هغه سپاینل نیډل باندې لګي او هغه نیډل ډېره باریکه نیډلي او ډېر په طریقه باندې لګي. که تاسو د مټ انجکشن وګورئ نو د مټ انجکشن شي نو هغه هم 3-4 ورځې اکثر درد کوي نو دغه شان دا درد کولی د دې درد کیدی شي خو دغې نه زیات نه وي خو د مټ انجکشن یې ون د دې نه زیات وي نو دا یو غلط فهمي ده. ما وی چې دې خبره تاسو سره لږ شیر کړم چې داسې د دې درد سره هیڅ تعلق نشته. تاسو چې ډاکټر ته لاړ شئ نو هغه ته صرف د ملا درد کمپلینټ وکړئ دغه ورته مه وایئ ځکه چې هغې دې سره تعلق نشته. هغه به نور وجوهات دي هغه به هغه وګوري چې څه وجه ده نو هغه شان به ستاسو علاج وکړي. ډېره مهرباني.